السلام علیکم ملګرو ورځې مخکې څه کسانو ماته یو ویډیو کلیپ راولېږو دا یو ویل چېرې دا یو ملا دی که څوک دی وایي چېرې دا کم برګ پرچم دی دا تور او سپین دا پرچم نبوي نه دی او زیاتره خلک چې دی دا په زیبرا دغه چې کم ځنګلي خر دی دا مونږ ته را کمنټس کوي نور هم داسې ډېر بېشماره غلط کمنټسونه کوي آیا راځئ دا پرچم نبوي دی یا نه دی نو زمونږ سره اوسئ واورئ مفتي فضل غفور صاحب چې د حدیثو نه درته ثابت کړي نو راځئ دا ویډیو کلیپ در سره واورئ او مخکې د سره شیر کړئ چې کم خره خلک دی او هغه د دې پرچم توهین کوي چې هغوی ته دا ورورسي که دې نه پس یې کوي بیا د الله تباه و برباد کړي د افسوس اظهار کوم په سوشل میډیا چې خلک په مونږ پورې نورې ټوکې کوي نو یو ټوکه په مونږ باندې دا هم کوي وایي دا زیبرا دی زیبرا دا ځنګلي خر ته ویلي کېږي یرونو دا تورې او سپینې پټې ما نه دی ویلي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک جنډه ده دا صحابي ویلي دي دا د نبي علیه السلام جنډه ده نو دا ټوکه په ما پورې نه ده دا په برا ابن عازب رضی الله عنه پورې ټوکه ده دا د ترمذي شریف مذاق اړول دي دا جنډه زما نه ده دا د مولانا فضل الرحمن نه ده دې ته پرچم نبوي ویلي کېږي دا د نبي علیه السلام جنډه ده تورې او سپینې جنډې ته رونو سپک مه ګورئ دا د ترمذي شریف د روایت مطابق د برا ابن عازب رضی الله عنه نه روایت راغلی دی چې دا په بدر کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه وه د دغې جنډې د سوري د لاندې ژوند تیر کو دا زموږ خوش قسمتي ده د دې جنډې په سوري ابوبکر صدیق ژوند تیر کړی دی د دې جنډې په سوري حضرت عمر حضرت علي حضرت عثمان ژوند تیر کړی دی د دې جنډې په سوري صحابه ته مرګ راغلی دی د دې جنډې په سوري د بدر په مقام باندې الله فرشتې نازلې کړي دي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله قرآن پې ګواه دی چې د نبی علیه السلام د نصرت دپاره کومې فرشتې راتللې نو هغوی د مسلمانانو د لښکرو پهچان د تورې سپینې جنډې نه کو حدیث پې ګواه دی ملګرو تاسو به اورېدلي وي مفتي فضل غفور صاحب چې څومره غټ دلیل یې درته پیش کو حدیث یې درته پیش کو د دې نه پس هم زیاتره خلک راځي د دغې پرچم نبوي توهین کوي نو هغه د په خپله مسلمانۍ باندې ویرېږي زیاتره خلک ما ته وایي بلاله ته ډېر تیز لاړلی او ډېر سپک الفاظ د استعمال کړل نو چې یو سړی زمونږ د پرچم نبوي پسې خندا کوي نو بیا که زه هغه ته داسې الفاظ استعمال کړم نو زه تیز لاړم که هغه خلک تیزتلي دي بله لښته که وګورې دا زیړ کی چې دا سنت جبرائیل علیه السلام سنت دی هغې نه چې دی خلکو سپي ته په سره کړی دی خلک او دغه برګې جامې کنجرو ښځو ته ور واچي په دې سوشل میډیا کې موږ ته کمنټ کوي نو که بیا داسې کنجرانو خلکو ته داسې حرمونې نسل ناپوهه خلکو ته زه بیا په هغه الفاظو کې جواب ورکوم نو بیا دا زیاتره خلک ماته بلاله ته ډېر جوور لاړې ګوره دا خندا په فضل الرحمن مولوي صاحب پسې نه ده چې د هغه دا ګیرو پټکي راواخلي بلکې دا ګیرو پټکي دا خو زموږ د نبي علیه السلام سنت دا د نبی علیه السلام پورې خندا ده په اصل کې خو دا ځینې د کنجرې زامن راځي او همدغه پټکي راخلي کله په سپیک دي کله په سک دي کله په بل ځناور مسله پاک د دغه اسلو کې او که نه کېږي نو انشاءالله بډې مې درته راښکلي دي ملګرو ویډیو د سره شیر کې او دغه بې غیرت او بې ضمیره خلکو ته یې ورورسوي چې تاسو ګورئ دا خندا په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې یا د هغه په ورکر پسې نه تاسو چې دی دا دین اسلام پورې خندا کوئ الله ذلیل او رسوا که آمین